جی السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم فرمان الله ملیزی. دا وخت زه موجود یم د پښتون قبایل جرګې چیرمن حاجي طاهر سره زه موجود یم چې هغه خپله پښه چې وایي صحیح خوش کړې وه د ده د پښې په حواله سره به پوښتنه زه کوم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر، خدای دې راوړ. حاجي صاحب خو پښه دې خوش کړې د دې په حواله سره یې څه زموږ کتونکو ته ووایه. بس دا خو نو په ژوند کې راځي، به د کښېنه اکسیډنټ وسولو، دا یو سایډ یې څه مات شوی دی، مسله نه ده، انشاءالله خدای به یې جوړه کړي. د علاقې و د قریبانو زموږ د ګوند او د پارټۍ د پښتون قبایل جرګې د ټولو ملګرو سره چې هغه انشاءالله دغه ته نه ورکړی راځي، بس د دې پای مې ورسره په بل کور ودانۍ وایم. پښتون قبایل جرګې کوم مشران چې دي هغه درته راغلي دي؟ راغلي دي، سردار خیر محمد اکا راغلی دی، سردار محمود راغلی دی، مثال دغه رقم حاجي محمد او نور ملګري ګرد انشاءالله تقریبا اجره سوي دي، کور یې ودان، خدای دې نه خواري. حاجي صاحب که دا راته ووایه تاسې یو څو ټیم مخکې د پښتون د کره پښتانه چې جرګه سوې وله ته هلته ورغلی او تا ته انوایټیشن سوی و، بالکل خصوصي انوایټیشن درته سوی، د دې په حواله سره یې څه زموږ کتونکو ته ووایه. نو دا خو داسې وله، دلته خو اعلانات دی وسو چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا اعلانات وکړو چې دا موږ به قربانیو د ټولو پارټۍ به په دا کې شتون یي، هره پارټۍ به په دا کې ځان ویني، که غټې پارټیانې وي که کوچنۍ پارټیانې وي. نو په هغه کې ټولې پارټیانې راغلي وې، موږ ته هم دعوتنامې راکول سوي وې، موږ هم ورغلو، خو لکه دوی چې وویله دوی موږ به قربانه خو نو د میلمانو هم درځي یو حده پورې د هغو مې څه و خبره ته یا و پرېکړو ته څه لاسرسی یي، خو به هر حال ښه جلګه وه، ډېر خلک راغلي وو، ډېره دنیا راغلې وله، درله تېره شوله، چاته که خبرې ملاو سوي که نه یې ملاو سوي، موږ خپله هغه شیانو ته نه ګورو په دا اوس حالاتو کې. هغه ځکه نه ورته ګورو چې اوس حالات د پښتانه پر وطن یو داسې حالات دي چې هغه ډېر مایوس کنه دي. هلته به تقریبا اکثره خلک چې ولاړېدو چې کومه خبره به کول د پښتانه په حواله چې زموږ د اباسین اوبه پنجاب لګوي، پلانا لګوي، موږ د اباسین پر غاړه تیږې ناست یو، موږ خپلې اوبه نه راکاږو، موږ خپلې اوبه نسو راکښلی، موږ د خپلو اوبو اختیار نه لرو. خو ما ته خبره نه سوه میلاو، لیکن زه بیا وایم چې د اباسین اوبه پر خپل ځای دا صحیح ده چې دا د پښتانه حق دی، دا په کار دا ده چې زموږ په کار راشي، زموږ پر مځکو خړوبو مځکو باندې ولګېږي، لیکن که اوس د اباسین پر دواړو غاړو باندې د وینو رودونه بهیږي، پر یو وطن چې ته پروت یې، ستا سره امن نه یي، ستا سره ګوره ته د خپل بچي اسکول ځي، ته به په وام کې یې، ستا سپینږوری نه دی محفوظه، ستا بچی نه دی محفوظه، ستا مشر نه دی محفوظه، ستا ملا نه دی محفوظه. در اوسه پورې په پاکستان کې خو به کار دا ده چې اوبه دا زموږ چې کوم حق دی دا پر خپل ځای اول موږ دا خبره ریاست پاکستان ته کښېږدو چې وروره در کومه حده پورې زموږ سره ته ژوند کوي، موږ ته در کومه حده پورې ته ژوند راکوي، موږ ته خو اول زموږ د سر خبره ده. په یو ملک کې چې ستا د سر تحفظ نه وي، اوبه یې پر هره خوا ولاړې سي، زه خو زما په ذهن اول خبره د اوبو بجای د دې د امن په کار دا ده چې زموږ مشران دغه پرېکړې چې کوم پرېکړې وسوې ښې پرېکړې وسوې، اصل کې چې دی پرېکړې سوي وای چې یو 200 کسه ټاکل سوي وای، دا ورغلي وای د ټولو پارټیانو نمایندګي پکښې وای، تللي وای په پنډۍ په اسلام آباد کې ورته کښېنستلي وای چې وروره زموږ سره کښېنه، موږ سره څه رقم ژوند راکوي، د اقوام متحده په نګراني کې څه رقم ژوند راکوي، موږ څه رقم پرېږدي، وروره زموږ خو یو شی نه دی محفوظ. اچھا مثلا ګوره دا د حکومتي خلاف ولا د حکومت څخه د خپل حق غوښتنه وه څنګه وه؟ دا خو د جلګې خو داسې شی دی، د جلګه د 15-16 کالو څخه پر پښتانه وطن باندې حالات خراب سي، پښتانه وطن چې حالات خراب سو، پښتانه جلګې راغواړي، د جلګې یو ډېر غټ اهمیت دی. دلته اوس د بدبختانه جلګه وسوله، خو هغه چې د دې کم اهمیت ولو هغه نسو برقرار،
په جلګه کې خو هغه پرېکړې کېږي چې د هغه د پښتانه د بچي، د پښتانه د وطن، د پښتانه د جغرافیې، د سرنوشت، د دا ټول پرېکړې کې کېږي. پرېکړې چې وسوې هغه به ستا سره په وطن کې مشترکه چې هر څوک پروت هغه به دا ته ګوري، هغه به دا لولي، هغه به دا وایي چې وروره دا خلک زموږ سره دا رقم ژوند غواړي چې دغه معدې به موږ ورسره منو، که نه منو دا خلک خدای مکه لکه سار چې بنګلادیش پر بله خوا میدان شو، بیا به دا خلک د پښتانه پر بله خوا میدان کړي. حاجي صاحب که دا راته ووایه داسې نورې پارټیانې هم ولې چې په دغه جرګه کې موجوده ولې د دې نګراني یې کوله چې د پښتانه نارې یې وهلې لیکن کار یې د پښتانه دپاره نه دی کړی، په دې حواله څه راته ووایي؟ به هر حال خو اصل خبره دی چې د یوه جمعیت علما ته مولانا صاحب ته دعوت ورکړی و، نه راغلی، و NP ته یې ورکړی ولو، نه راغلی، و قاضي حسین احمد پارټۍ ته ورکړی ولو، سراج الحق صاحب ته نه راغلو. نو په دې کې خو ګوره دې خلک پیسې دي، ولې نه راغلو؟ سوال خو دا دی چې ولې خلک نه راځي. د پاکستان کې په پښتانه وطن کې دغه درې څلور پارټیانې غټې دي. نو اوس کوچني ګروپونه خو کوچني ګروپو ته دلته موقع نه سو میلاو، کوچني ګروپونه خو صفا خبرې کوی سي، هغه نه سر لري نه ښکر لري، هغه خاص د مطلب د مراعات د کرسۍ د دې شوقیان نه دي نه ورسېږي. خو لوی پارټیانې چې دي، لوی پارټیانې به زوروري یا به سرکار د دې خبره اوري. نو چې دوی ګسه رالو نه دغه درې زوروري پارټۍ ګسه یو سړی راغلی نه دی، ما ځکه داسې یو نماینده و یو سړی راغلی خو مشران یې نه راغلل. د دې وجه در معلومه ده چې دا خلک ولې نه رالله؟ نو چې دا خلک خو دا د لمره معلومه ده چې موږ دا بدې کوو 4 کاله پاکستان کې سیاست دی جوړ شوی دی چې هر سړي وایرنګ بسته دی، د ټولو پارټیانو وایرنګ بسته دی. د یو ورځې ولس ته یوه خبره کوي، د ورځې د ولس سره یوه خبره یي، ماښام د دغه اسټبلیشمنټ و د سرکار نورې خبرې کوي. بدبختانه یو شراني صاحب راغلی و، شراني صاحب په پوشت کې پیچلي ډېر پیغرونونه و د پښتانه وطن و سیاسیانو و علماو و سرکرده خلکو و ټولو ته په پوشت کې پیچلي پیغرونونه ورکړلو که موږ سر په خلاص کړو په ډېر ښه انداز کې. نو برته بیا به دوی ویله چې شراني خو نه هم دغه ځای سره روان دی، بل هم دغه ځای را روان دی. مطلب د پښتانه پاکستان سیاست دا ځای ته راورسېدی چې ووټر سره کم خطا وځي خلک یې خطا بایسي. د چمن امپیګان چې دی د بالکل چمن کې کار نه دی کړی، حتی چې د خپل کور د مخ روډ نه دی جوړ. د دې په حواله سره راته ووایه. پر چمن به څه درته ووایم؟ پر چمن هېڅ شی نه دی سوی، دا موږ تاسو سره منو، پر چمن هېڅ شی نه دی سوی. چمن چې زموږ کومې توقع وله هغه رقم نه وسول. اوس هغه د روډ زه هم پر دغه روډ پروت یم چې روډ یې نه دی جوړ کړی یا جوړ کړی دی، د هغو په لاس کې هېڅ شی نشته، هېڅ اختیار نه لري. پاکستان و دې حالت ته را رسېدلی دی چې عمران خان زما دا لوله خوښه ده چې دوی ډیرک پر عمران خان لګېږي. عمران خان چې چا راوستلی دی تیګر خلک په دا پوه دي چې چا راوستلی دی، څوک یې سپورټوي، هغه اصلي هدف له یو سړی لاس نه وروړي. اوس په نو د چمن د ایمینې څخه به موږ څه ګیله کوو؟ چمن ایمینې به څه اختیار لري چې دا لوی لوی خلک د لوی د پارټیانو مشران یو سړی هغه اصلي هدف ته څه نشي ویلی، اصلي هدف نشي به ګوته کولی. اوس په د چمن کې هېڅ شی نه دی سوی. د اصغر خان د یاره خو نو بس د اصغر خان چې پر کوم سیټ راغلی دی په دغه کې چې موږ کوم دته کوم سپورټ ورکړی دی او په کومه ښه موږ ورغلي دا 3-4 زره ووټ موږ د نورو پارټیانو را شاټ کړي دي، دی در مابینځ وتلی دي. لیکن د درنونه پرې بیا ولک پر موږ پوښتنه کړې ده چې څه سواس کومه خوا ولاړاست، ښه یاست بد یاست، بس موږ باک نه پکوا دی، خپل دور دی پرابی کې دا خو د دنیا وطن دی، علاقه ده، کله به د یوې دوره وي کله به د بل دوره وي. بس را روان وختو کې خپلې پیټیانې یږدۍ داسې اراده مې شته که نشته؟ ولې نه، موږ خو انشاءالله اوس د چمن سټان دوه سو که خدای کوله بس نو به هغه در اوسه پورې له هغه حلقه بندۍ کیسې نه دي مکمله سوي، کار روان دی. خو پکار دا ده چې هر سړی د خپلې علاقې څه چې په علاقه کې د چا اکثریت ډېري هغه خپل نماینده ودروي، د خپل قوم د خپل وطن سره ودروي. بیا چې د بدې بیابانو سره رالو، اسمبلیانو سره رالو، هر سړی دې هم ځان مسلمان جوړوي، هر سړی دې هم ځان پښتون جوړوي،
موږ خو په خپله وار چاته دا وایو که موږ هره مثال موږ سړی رالی اسمبلیانو له رالی موږ د پښتانه ملا هم نه ماتو د اسلام په معنا د ملا هم ولکه ماته کو خو موږ دغه د یو وطن خلک یم مسلماني په هر چا کې په پښتانه کې ډېره ده د هر چا او هم پښتونوالی په هر چا کې د پښتانه کې بیا موږ د پارټیانو کې اوسېدلي چې قوم پرسته پارټیانو کې اوسېدلي 30-40 کاله زموږ وینه زموږ ضمیر د ملک خیانت د علاقې خیانت د سودا دا هیڅ شی زموږ ضمیر نه مني. کور ودان ډیره مننه حاجي صاحب چې دا موږ ته خپل قیمتي وخت راکړئ. جداول د پښتون قبایل جرګې چیرمن حاجي مطهر صاحب چې د ده سره موږ خپلې خبرې او اترې وکړلې. کور ودان ډیره مننه.